شرعاً چې کومې قربانۍ ناجایزه وي نه صحیح کاږي په شریعت کې کومه قرباني نه صحیح کاږي هغه کومه قرباني ده اول هغه جانور چې د هغه سونډه کاټ شوي وي سونډه یې ګرده کاټ وي پر دغه جانور باندې قرباني نه کول کاږي او دوم دا دی چې د کوم جانور زبان کاټ شوی وي ژبه یې کاټ شوي وي دور یې کاټ وي چې دی دا جانور په دا ژبه باندې خوراک نشي کولی واښه شیان نشي پخوړی په دغه جانور باندې قرباني نه کول کاږي دریم چې هغه وزه میږ چې د هغې تر یوه تي پی نه راځي په یوه تي باندې ګوډه وي دغه قرباني په یوه تي باندې ګوډه وي که وزه وي که میږ وي په یوه تي باندې ګوډه وي نو پر هغه باندې قرباني نه کول کاږي د هغې قرباني نه صحیح کاږي بله هغه قرباني ده چې غوا وي ګامیښه وي اوښه وي د هغو تر دوو تیو پی نه راځي یعنې په دوو تیو باندې ګوډې وي په دغو باندې قرباني نه صحیح کاږي یعنې د عیبداره جانور قرباني ناجایزه ده ها که چېرې عیب هغه ټیم پکې راشي چې ته یې حلالوي او بیا دا له ځمکې سره ولګاږي یا په یو اندام کې فرق راشي یا اندام مات شي یا زخم پر جوړ شي په دغه صورت کې د قرباني جواز لري په دا باندې قرباني نه خرابېږي ولې هغه ته د حلالېدلو په وخت کې دا زورونه کوي هغه ټیم خوښ شي دغه زخم ته اعتبار نشته